چې کله امام مسافر وي او مقتدیان د دغه ځای اوسیدونکي وي، نو دا مقتدیان به د مسافر امام پسې نیت په څه طریقې سره کوي، یعنی د نیت طریقه به یې څه وي. او دویمه خبره ده چې کله د 4 رکعاتو منځ وي، نو دا مسافر امام به په دویم رکعت باندې سلام وګرځي، دی به 2 رکعاته پوره کی، خو دا شاته مقتدیان به د بقیه 2 رکعاته په څه طریقې سره مکمل کوي. نو ګوره مسله دا ده چې کله امام مسافر وي او مقتدیان اوسیدونکي وي، د دغه ځای وي، د دغه ځای اوسیدونکي وي، د دغه ځای مقیم خلک وي، نو د مسافر امام پسې به تعیین د وخت وکي، یعنی نیت چې کله کوي نو د تعیین د وخت به وکي پکې، خو د تعیین د رکعاتونو به نه کوي، یعنی 2 رکعاته 4 رکعاته پکې نه وي. نیت به داسې وکي چې نیت مې وکړ زړه د خلاصه فرض مز ادا کومه، خاص په خدای لره په دې حاضري وخت په دې حاضري امام پسې الله اکبر، دغه سي مطلق نیت به وکي. او بیا چې کله دغه مسافر امام سلام وګرځي په 2 رکعاتو باندې، نو دا بقیه 2 رکعاته به د مقتدیان په دې طریقې سره پوره کی چې کله 3 رکعات ته پاتېده نو بالکل خاموشه وي، قرت بنوي اس بوم نه وي، د قرت موافق، یعنی څومره وخت کې چې کم دی قرت ویل کېږي دومره وخت کې به دی خاموشي. بیا به دغه شانې په 4 رکعات کې هم دغه شانې د قرت موافق به خاموشي. نور چې کم دی خپل رکوع، خپل سجده او قومه جلسه دا به په دغه ترتیب سره وکي، خپل ترتیب سره وکي، څنګه چې سړی عام طور منځ کوي په ترتیب سره به وکي. خو په دغه ولاړه کې به دی چې کم دی په دې 3 رکعات کې او 4 رکعات کې دی کې به دی قرأت نه کوي، د قرأت موافق به خاموشه ودرېږي.